حضرت سلمان فارسی ناستے سترگو کے اوخ کی دی. حضور فرمائی اے سلمان نن خطا پسترگو کے اوخ کی دی. توجہ کئی و یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئم زیو آزاد او دیو مالداری سڑی او دیو عزتدار خز زویم او دومره تکلیفونه مستا سورا تک دے پارا تیر کړ. خو افسوس دا دی چې زه مدینې ته راغم زه یو غلام په شکل کې راغم قربان زه یو آزاد سړی یم زه دا غواړم چې تاسو نه پاسېدی او چې پاسېدی په خپل طبیعت پاسېدی زه یو یهودي غلام یم او هغه په ما باندې ډېره سختي کوي او تاسو خواته مې نه راپرېږدوي. الله محبوب دریای رحمت په جوش کې راځي. سلمان ورشه خپل یهودي بادشاه هغه ته ووایه مالک ته چې څومره قیمت په غواړې چې تا موږ ته آزاد کو خپلې غلامۍ ته دې داخل کو. سبحان الله. حضرت سلمان فارسی په منډه منډه راغی. یهودي چې پوه شو چې ازادۍ یې پرېږدی نه او دا خو د کار سړی دی وی اے سلمان 3 شرطونه مې دي که دا پوره کولی شی بیا ته آزاد یې کنې آزاد نه شرطونه څه دي؟ ما ته به 1 پاو سونه راوړې ما ته به 1 کیلو چاندي راوړې سپین زر او ما ته 100 د کجورو ونې به خښوې هغه به لویوې چې کجورې راوړي بیا ته آزاد یې. یو روایت کې راځي 300 دي بهرحال 100 دي یا 300 دي اوس هم هغه باغ موجود دی. حضرت سلمان فارسی اول ډیر خوشاله خو دا داسې یو قسم ته سخت شرطونه چې په دې وخت کې مسلمانو ته روپو سخت ضرورت و. نو ما عزتمندو قدرمندو حضور خوا ته راغی خو ما طرف ته ګورئ خبرو مو بیا نیمه زده کوي توجه مکمله ما طرف ساتئ. خفو حضور فرمای سلمان ولې ته خو لاړې ډېر خوشحاله خفه راغی وایي قربان ډېر عجیبه شرطونه کې خو ډېره ګرانه خبره ده چې زه ازادېږم په ژوند خو زه نشم ازادېدی. ولې شرطونه څه دي؟ و یا رسول الله وی چې ما ته به 1 پاو وره سونه راوړې نو دومره سونه به څوک ورکوي؟ حضور فرمایي کښېنه. کښېنستو صحابه و محبت ګوره په دې کې لږ ساعت بعد یو صحابي راغی او پټکي په دې شمله کې دا سیسه نیولې دي او راغې صحابه و محبت خو ګوره وایي قربان زما چرګ نن په کور کې پهله انډه اچولې وه ما وی چې دا پهله انډه الله محبوب په بارګاه باندې پیش کړم. محبت خو ګوره محبت ته چې تا په هر څه باندې وي لازمي خو نه دی چې ته به میلاد دپاره کروڑاو روپۍ لګوې نه محبت خبره ده. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواخستلا اغا چه رخصت شلو اللہ محبوب فرمائی سلمان داونی سخپل امام پا شملہ کے ورش یہودی تیور کا. حضرت سلمان فارسی فرمائی زلانم پلاس کے میں انڈا اگئے اخستے فرمائی اللہ پا ذات میں دے قسم وی محبوب للاس نمی چرخست دا انڈوا سوخ چ دے یہودی توارا غملاس میں کلاو کرنو اللہ سونت جوڑا کڑے وا وی چې الله محبوب خواته راغه ما ته وایي چې اے سلمان یوه هفته کې دنه به ته له دې یهودي نه خلاص شي ته به آزاد شي. فرمایي شپه تېره شوه په سبا باندې الله محبوب سهار مونځ نه بعد ما ته فرمایي سلمان راځه ورپسې شومه یو شګو ډېر ته ودرولم وی چې جولۍ ډکه کا جولۍ مې ډکه کړه ما ته و فرمایل اے سلمان دا والا او دی یهودی ته په منډه سره وروړه جولۍ ته مې شګې واچولې خو چې الله محبوب راته و فرمایي لاړم هغه خواته چې ما خپله جولۍ کولاو کړه په خدای مې دې قسم وي الله چاندي ته جوړه کړې وه. حضور سهار کې رانه پته وکړه چې 100 ورځې پاته شي ما چې 15 ورځې پاته شي وی چې ښه په 3 ورځ الله محبوب ما ته فرمایل چې لاړ شه علي ته ووایه حضرت علی رضی الله عنه بازار کې گیا خرڅوله گیا خرڅول دا دی حضرت علی سنت دی وی علي ته ووایه چې د کجورو
یو سل یا یو روایت مطابق 300 تخم راوړه. وی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ واخستو حضور ما ته فرمایل چې ته یو مشکې ډکا او هغه مې ډک کړلو. ما بغار وکیندلو د يهودي پټي تراغو سحر کې ما بغار وکیندلو. محبوب په خپل ید الله والو لاسونو سره هغه کجوره بوټه کېخو او شګه به په واړولې او حضرت علی ته فرمایل چې اوبه په واړو. حضرت علی به اوبه په واړولې. فرمای بوټي مو ولګول. مازدیګر وخت لمر په پریوتو باندې فرمای حضور سره زه روان شوم لاړو واپس مونستا. شپه تیره شوه. په سحر کې محبوب چې سلام وګرځولو ما ته فرمای اے سلمان هغه خپلو ونو خیال دې کړی دی که نه دی دې کړی؟ مې چې قربان پرون مو ولی چې هاو چې ورشه لږ تماشه خو یې وکړه. حضرت سلمان فارسی فرمائی وی اللہ ذات قسم مازدیگر حضور ونا خخ کړه بوټای خخ کړو چې په سبا او تراغم لو شوی خو سکه می وای هم ور سره راوړې و. نعره تکبیر، نعره رسالت، نعره رسالت، تاجدار ختم نبوت. نبی علیہ السلام فرمائی اے سلمان تمہیں وزدا سے آزاد کړي چې څوک تا نه شکایت کولای. سبحان الله. نن هم هغه کجور مشهور دی اجوا کجور ورته ویلی کېږي.